د امام ابو حنیفه نوم خلق ډېر اخلي. یو کتاب دی ته منیا وایي، منیت المصلی، د هغې شرح حلوي کبیر ورته وایي، کبیري. په دې کې 2 ځایه یو عبارت لیکلی دی. دا مونږ وخت وایو، دا زما ډېرو کتابونو کې ما لیکلی دی. د امام ابو حنیفه نوم اخلی وی، نن به پته لګېږي د څومره حنفي. ولابي حنیفة ان رفع الصوت بالذکر بدعة. امام ابو حنیفه فرمایي چې आवाज پورته کول په ذکر باندې، یعنی په چغه ذکر بدعت. دا موږ نه وایو چې زموږ ذاتي مسله ده. دا 566 صفحه. مخالف للامر في قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون الجهر. زکات چې د قرآن مجید خلاف ده. قرآن مجید سورۃ الاعراف کې دا فرمایي یاد کا خپل رب پزړه کې عاجزه سره او پټ پټ ودون الجهر او د جهر نه کم، یعنی چې ستا غوږونه اوري صرف. الا ما خص بالاجماع، مگر هغه کم چې اجماع د صحابه کرامو نه د هغې ثبوت وي. بیا 574 صفحه کې وایي چې قال ابو حنیفه، امام ابو حنیفه فرمایي لیس کلامنا فی مطلق الذکر، په ذکر کې بحث نشته. فانه امر مرغوب فی کل الاحیان، ځکه د الله یاد کول دا په هر وخت کې یو بهترین کار دی. بل فی الجهریه، لیکن جهری ذکر چې سپیکر دی ورته لګولی ډک خلک خوب ته نه پرېږدي. دلته یو بل سوال هم دی چې کله ذکر بالجهر ته امام ابو حنیفه بدعت وایي، ناجایز ورته وایي. نو که چا کله خوشحالي بالفرض هغه ډک لګولی بره یخې دی، دا به جایز دی که نه؟ دا یو سوچ دی، د لمحه فکریه وایي. دې کې څه مقصد دی؟ دې کې مقصد دا دی چې د مخلوق خدا له به تکلیف نه ورکړي. بشمیره طلباوی تیاری کوي، بشمیره مریضانی، څوک به قرآن لولي، څوک به حدیث لولي. سارے مالې د سنتو ټیم چې شي نو بای صاحبان پکې نعتونه شروع کړي، سپیکر باندې به نعت شروع کړي. پته نه لګېږي د جماعتونو کې عالمان شته که نشته. عالم پکې نو ورله به لږ خولې ته یې کوری چولی وه که نه، چې لږ مهرباني وکړه دا شی دی خو مه کوه. دا د ذکر اذکار وخت دی، خلک عبادات کوي، تا وکې صرف د رباب ضرورت دی، ورته نور خوا ډمتو وي، هغې د پیغمبر نوم واخلي، انور طرز د هغې بالکل دګاني. دا زیاتی دی، د الله مخلوق سره دا زیاتی مه کوئ. تا ته د بانګ ویلې اجازت دی، بس په چغه دغه ووایه، یا واز نصیحت کې تدریس درس کې نو ټیک دغه وکړه. لیکن قرآن لوستل بغیر د سمانې نه یا په تراو کې هغه ته لولې، سپیکر دی لګولی دی، دا شرعاً جایز نه دی، دا حرام دی. امام ابو حنیفه څه وایي؟ بل فی الجهریه وهو بدعة. زمونږ ذکر په چغه کې، ذکر بالجهر کې خبره ده او دا بدعت دی. ځکه چې الله تعالی فرمایلی دی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا الا ما استثناه شرع، مگر هغه چې شریعت یې مستثنا کړي. هغه 9 مقامات کوم چې تاسو ته ما ښودلي وو، هغه 9 مقاماتو کې که ذکر په ښکاره وکړی شي نو ټیک د هغه مطلوب څیز دی.